سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې ما وې سپینې سپینې به وایم زه د سره اړه ژوند کوم سپینې سپینې به وایم سپینې سپینې به وایم زما ژوند ته ضرورت نشته حسن جان شهید زما شیخ مربي چا ژوند ته پرېښوده استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چا ژوند ته پرېښوده او خیرنه ته چې د ژوند خبرې کوې آدم سے لے کر رحمت عالم تک څومره انبیا کرام چې دنیا ته راغلي تللي دي که نه دي تللي او موږ ټول به مړه شو دنیا نه به لاړ شو دا راته ووایه شیطان مړ دی که ژوندی دی هغه څه سره وایه شپه شیطان ژوند کوي که نه کوي موږ به مړه شو دا موږ ټول به مړه شو یو دوست ژوندی دی او دی ژوند کوي دا ژوند به دله فایده ورکړي وربکړي ته ما ته ویلې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې نو چې څوک سپینې سپینې نه وایي دا ژوند ژوند دی د دې ژوند نه مرګ ښه دی مړ شي مړ نه دی مردار شي مردار سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې ته دنیا ته سپینو سپینو ویلو عمل کول راغلی که ژوند ته راغلی وایه څه راغلی زه مجاهد شهادت غواړم زه شهادت څخه غواړم ما ویل وکیل به تاسو ته د مرګ نه ځان بچ کولی شئ زه ځان بچ کولی شم ځان ملک نواب ارباب چیرمن پوسټ بچ کولی شي صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی د مرګ نه ځان بچ کولی شي او په تاسو کې څوک دومره نر شته چې د کارونو نه ځان بچ کړي وایي شته به دې زه ګورم ما د هغه سړي یاد دی چې ځان یې د شیشې او خنځ جوړ کړي او کور نه بهر نه راوته او د کور نه یې قرنطینه جوړ کړې ما واوره او چې کله به کس راغی نو پیسې به ورله ورکړې چې ورسره سودا راوړه خو ډبل شاپورو کې راوړه او ته به هم دستانې واچوي او بیا چې به هغه ول هغه سودا راوړه کور ته نو ګیټ کې به دې ولاړو هغه ماتې پیسې بقایه به ترې نه اخېسته وایي لاس کې ورسره لګېدلي دا هم ستا شوې او چې کوم سړي څومره احتیاط کوي ماشاءالله سبحان الله الحمدلله جزاک الله هغه کارونه کې الله زه منم خو د احتیاط منم احساسیز منم خو د اعتدال په درجه کې وایي په کومه درجه کې وایي که نه کومه درجه کې کومه درجه کې چې ته وایې دا د الله عذاب دی ما صرف یو دا جمله ویلې وه توجه شته ما دا جمله ویلې وه چې ماسک و چې چا په ماسک چې کوم دی چې ته اجازه راکړم ما دا خبره که ډاکټر صاحب زما خپل کلینیک سره تعلق دی 2010 نه زما پریکټس دی زه علاج کوم زه دستانې اچوم ماسک اچوم علاج دوران کې اچوم تا اوس په 18 کې او په 19 کې د ماسک خبرې راوکړي ما د پخوانه ماسک استعمال خو تاسو نه تپوس کوم چې دا بیماري عذاب دی د عذاب نه به په ماسک سره بچ کېږو په توبې سره په څه سره بچ کېږو زه په دعوې سره خفه کېږم نو که خفه شو زما د څوک کې خپل غوږ راته کېږي تعجب ستا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی خان ملک نواب ارباب او د اسپریز علمبردارو اوسه پورې چاته یو کلیپ یو بیان داسې ورکړي چې د جوماتونو امامان یې راغونډ کړي او ائمو ته ویلي چې دا د الله عذاب دی تاسو د جمعې په بیان کې د جمعې په تقریر کې په خپل قوم په خپلو مقتدیانو باندې توبه وباسئ چې الله دا عذاب ختم کړي چېرته ویلي هغه د صدر مملکت یو کلیپ کولی شي وایه د وزیر اعظم راته کولی شي د خان د ملک د نواب کولی شي دا راته ووایه عذاب نه بچ کېده په مقابلې سره دی که الله ته به منت کړي ما دا خبره کړې ده ما درې خبرې کړي په منزله کې هم کړي دي ما بله په سوات کې هم دا وایي درې سلونه دا دی پیله خبره دا ده بیماري چا راوستې ختموي به څوک پیله سیب پکې سپیس دا دی چې موږ به رجوع الی الله کوو بولو څه به کوو څه به کوو رجوع الی الله اور دویم نمبر احتیاطي تدابیر به کومه درجه صدقات زه وایم ورشئ ستاسو کلي کې جومات دی مسجد دی مدرسه ده هغه مفتي سجاد الحجامي صاحب دی مدرسه ده حضرت صاحب دلته تشریف فرمایي هغه مدرسې مدرس دی زما محتمم صاحب سره تعلق ډېر وخت په هر حال محتمم صاحب الله دې هغه مغفرتونه نصیب وګرځي هغه د نوشت مدرسه وګوره دې مدرسې سره اخلاص تړون کول صدقه ده که نه دې مدرسو سره امداد کول صدقه ده زه تاسو ته وایم صدقې لپاره خپلې طریقه علماؤ سره امداد تعاون اخلاص کوئ سے بچاؤ کی نیت سے صدقات کرو بے کرونا میں وہ لوگ ہوئی کیا کیا پہلے
عقاید دي په عقاید کې دا د زموږ پیغمبر آخري نبی دی بل نبی دنیا ته راتلونکي او چې په پاکستان کې په کوم نوم راپاسېد تاسو یو بل ګمراه پیدا راوځي د جاوید غامدي د هغې مشر دی جاوید غامدي دی ونیسئ وایي عورت کې له چهرې کا پرده نه دا بیا یو ګمراه طبقه راوکړه وایي عورت کې له چهرې کا پرده نه یې چې کارونا راغله جاوید غامدي خپله پوزه پټه پرده راوستله چې نشو ویلې فرنټ او بیک سایډ لپاره ماسکونه روان دي صبر وکړه تعجب تکیږي نه پیله سیس اعتقادیات دي عقاید دي کول دي اصل عقیده ده ابو جهل 250 حجونه کړي څومره خو چې عقیده خرابه وه حج یې په کار راغی حج یې په کار راغی حج یې په کار راغی یو حج یې په کار راغی خانه کعبه کې خدمت کو خدمتونه یې په کار راغی په حاجیانو باندې اوبس کړي هغه اوبس کړي په کار راغلل اصل چیز عقاید چې عقیده دې ټیک نه وه نو ټول سیسټم خراب دی او دویم نمبر ترتیب کې ریحانة الشیخ حضرت مولانا زکریا سے اور مرکز اسرانی رسول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا دویم نمبر معاملات کی دویم نمبر بعض خلق کتابوں کی لکھے اعتقادیات بیا وی عبادات بیا معاملات نہ دا ترتیب ٹھیک نہ دی پہلے اعتقادیات تھی بیا معاملات تھی پتیم نمبر عبادات تھی دا معاملات مقدم پر عبادات ہو سکتی کدر یو سری معاملات ٹھیک نہ معاملات دا سنگل شاو دا ڈبل شاو دا اندر پلے شکر دے مردان کی مثال سنگل شاو ڈبل شاو اندر پلے نمونه دی ول گولڈن کی خود حرام سی پدی حلالی کی نا تاسو ته اوس کوم چا حرام دی وای چا څه او مشالي کې چا څه چې کې ته دی یو دا وای چا څه حرام دی حلال به چا څه حرام دی اور په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې دارو حلال دی بولو دارو چا څه حرام اوس په ایمان وای چا څه دارو ویلل وای ویلل چا څه دارو وکړو وختي بروان ځان بدري ماما یو ځای یاد کړ چا څه کې خرڅي چا څه کې خرڅي لکه مستي ځای یاد کړ چا څه کې خرڅي دې څه خبر نه دا هیڅ جواب خبر نه نه دا پوښتنه ورشه کنه تاجا چا حرام دي دارو حلال دي سال وختي بروان کوم څه سال وختي بروان ځان بدري الکه چیرته سي یاره جسم دارو وروړو د جو میډیکل سٹور ته دارو په میډیکل سٹور کې 400 دارو وي رشوت ته چیپ پانی وي چیپ پانی زموږ ملګری ټیم اسلامیات کړیو یو اپیس دفتر ته راغلم افسر پښتون دي وایي په یو کاغذ باندې ساين کولی یو څه لیکل تحلیل نو ما ته وایي چې دا خط ته لکه په چیپ پانی له سره راکړه ما ته تم پښتون زم پښتون ستا دفتر دې ستا دفتر ته زما غلي چې دا چا پوجي که څوک راشي دا مېلمه په چیپ پانی کې کړه قربت وکړي هغه پښتون یې په خپل دفتر کې ناست دي او ما مېلمه ته چې کار درله کوم خو چیپ پانی دې سرور په ظالمه چیپ پانی او شبه کاري څه راوړم دې راشه چیپ پانی او روجه کې ورته کجوري وي ولا زینا وکړي څه چل دي دا دا پارټي مونږ کړی دا دې مرادو هر کور دي ګاډي سم یو لوک تاسو ته تاسو موږ کیوشي دا د کړي خلک خبر کړه ستون د ذکر نه او دې کړي دا خلک په خپل وګ باندې مړي مبارک تبلیغ نه دا اوس کوي ام بي اي ام ان اي ناصم خان ملک نواب مبارک دې خبره څنګه ستې ما ته کړي په فائدې یو ام بي اي ام ان اي کې راځو شته چې خبر کې کار وخایا کنه شته جنازې کټ لای کنه ورکړي وشته نمونه خبر چې د سوکري تعلیل تر پاتې نه دا خیرنه نه پاتې تر پاتې پاو رشوت او سود ته منافع وي سوي سود ته منافع وي ارسود خور نه پوسوته وې سود ولې کې وې پیسې دیرو سودي سودي دوايب چې رب قران کې فرمایي يمحق الله الربا سود سره مال کټاويږي سود سره مال تباکيږي سود سره مال کمیږي او دا ظالم وي مال ډیرو په غلطه دي کړی قرآن خوش سود سرمان کبیری اور سود خورو واوره سود خورو وایا چی واوره سود سرمان تباکیگی سود سرمان منافع بچیا منافع آزی اس مالا جواب رکھے پتویم نمبر پہلا اعتقادیات نی پتویم نمبر معاملات نی یہ حرام لغمہ چی خیر رکھے پرات دی 40 رضی فرض موز قبلی نقل قبلی
तबलीगी उम्र तबलीगी जिहाद पशान की आम फरीज़ा तबलीग बाय तारीख शहीद के हराम प्राती जिहाद तबलीगी वह फज़ा तबलीगी शहीद के हराम प्राती स तबलीग की वक्त लगो तमाम तबलीग तबलीगी शहीद के हराम प्राती स इमामत और खिताबत को दर्स और तदरीस को हां समा दर्स और तदरीस तबलीगी समा इमामत तबलीगी असल चीज अगर मामलात नजर वाचली गिरी मगाची काटी पूरी राशा की खबर की कारखानों की हाजी काटी गिरी और तस्लीम आली और शराब खर्ची वे दस के जिसे दी गिरी तदी दी तस्बूत तदी पूरा और दी शराब खर्चों तदी वो दी दा कारोबार बचिया दा शराब खर्चे दा कारोबार है कम मुल्क की कोलम कोला कुरान की जिक्र दी कम दा की जिहाद बात से कम बात से दा जिहाद कम मंस की दा खबर पता कारी से दा जिहाद पर बहस की दा खबर पता कम दा لا تأكل الربا هذا क्या है لا تأكل الربا अल्लाह को मुज़ाफ़ा दरूग हुआ है तो जुमा तबार दरूग जायज़ है ना तो जुमा की दरूग हुआ है तो जुमा तबार दरूग जायज़ है ना अरे जुमा की कंजर न करा तो जुमा तबार कंजर जायज़ है ना तो ये मतलब नहीं कि दुचन सूद न करा मतलब दाना शो कि सिंगल सूद कवा और दुचन न कवा दागा जाके उलमा मुक़स्सिम से करली वो इधर जिहाद और बहस के कारी से बोला सिस्टम बदी दे रखी क्या का उसे गावल में कवा ताजो कि पक्कम मुल्क की पक्कम हुकूमत की और पक्कम मुसलमानों की सुदी निज़ाम और सुदी कारोबारी अगर खल्क़ अल्लाह ताला द जिहाद तो बिल्कुल सुदवारा जिहाद कबूली सुदवारा जिहाद कबूली नतबरी मुल्क खलकी तिलावत खलकी ज़िक्र दबाने खलकी وكذا जिहाद खबर ليش करती दा हुआ अने दादा कि मजमूत को पटो जंगी आगा दीनदारी दा बल रस्म अश्तमा के तकरीबन वो कसान पकुहार के पड़ीरान वो कसान में बर्गर मसाले वो कसान पड़ीरान जंगी दो जिसे ये पकड़ा कतार मरागल उसको कतार पकेसु पकार मुश्किल वो कसान पड़ीरान जंगी दो वो पड़ीरान होने शहीदान शो सशवल देखो चेक वाइस सशवल तपाई सोचवाल इसमें लगे दे सशवल अच्छा वो शहीदान शो तेरा मसला अच्छा कि पड़ीरान जंगी का उम्र आगे तक शहीदान शो फसफदगी शहीदान शो पसमों के जंगी शहीदान शो अपना पटू से जंगी शहीदान शो आजाद कराने पुख्तान नहीं पुलिस चिमड़ी से पदिस्मों की मर्शी भी करना तो पुख्तान मुशरान से होती काटो देर खिलाती वो तबला निकल आटू की कटन साथ के कुर्बान का पसमों के जंगी के लिए रहती है और खत्म में वो तहफ़्फ़ुज़ दफा नामुस के इस्तेमाल तहफ़्फ़ुज़ दफा सहाबा वाले के तहफ़्फ़ुज़ दफा अब इस्लाम दफा गेम नंबर मामलात की गेम नंबर इबादत का कबूलियत दारोमदार पर अकल हलाल दी और गेम नंबर इबादत की गेम नंबर इबादत की सशेरे और दामुस दा टू इबादत नहीं मुंतक इबादत जुज़ भाई मुंतक इबादत सदर मुंतक इबादत लेकिन अल्लाह स्मक की मुझे से खबर को माशाअल्लाह जल्दी को उम्र दिलों की बरकत की दादू मुशरान की असरात की लास्ट जिस्म मिलकी दी लास्ट बदन मिलकी की पूरा दादा का पसाड़ा करने गाड़ी टेर क्रूप दी तब वो टीर लेके गाड़ी बोते माओ टीर बोते न दामुस दादा की इबादत की वो जुज़ दी दा टूल दिनों दा टूल इबादत संग मुझे से मिसाल वर्कर पार्टनर इबादत लिहाजा रब ने फरमाया उदखुलू के सिन में काफा व इस्लाम की दूर को दाखिल शा उधर के सड़ी पर दरवाजा आदन आगे गेट और अल्लाह से आदन दिया इधर अखबार आदन ना कर कना और तो तेरा आदन नशा और तो अल्लाह से वाखला तो तेरा आदन नशा और इधर अखबार में वाखला जिसे अल्लाह से आदन न किया अखबार आदन न की दा पूरा दाखिल शा पूरा दाखिल शा सिर्फ अल्लाह से आदन न कवा अखबार आदन न कवा सिर्फ बनु मुसलमानी हज निशा मुसलमान हज निशा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रुजीनी निशी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ज़कात रवानी वाजिब ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बस कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान
پاسپورټ کې مسلمان یم، په بینک کې لیکلي چې مسلمان یم، په شناخت کارت کې لیکلي چې مسلمان یم، نور زما ستا عمل څه دی؟ دې وجې نه په درېیم نمبر کې عبادت دي. عبادتو کې پیله مونځ دی، پیله او په مونځونو کې پیله مونځ د جمعې مونځ دی. کوم مونځ دی؟ زما خوښ شوم. چا ویل جمعې مونځ دی؟ په ترتیب کې 1 2 3 4 5 کې پیله مونځ کوم یو دی؟ پیله مونځ کوم یو دی؟ پیله مونځ پولیس صاحب جومات کې اوس به د جمعې مونځ کې څومره کال جوړېږي؟ دومره سهار مونځ کې په مونځونو کې پیله مونځ د اختر مونځ نه دی. په مونځونو کې پیله مونځ د جمعې مونځ نه دی. مونځګزار هم کچھ ډاټ کې، کچھ کاټ کې، کچھ آٹھ کې، کچھ 360 ڈاٹ کے 5 وقت پڑھنے والے، کاٹ کے 2 کڑی 3 کڑی، 8 کے یو جمعہ بل جمعہ انشاءاللہ نوی ورځ با، اور 360 کے پټول کال دوربین کې ومن خالد خالد سے پتوخ کې به جان نماز نیولې یو مونږ به د اختر مونږ راځي او یو جان نماز به نه راځي چې جوړه د زمانه سپر راغی ولا جان نمازونه سره کړ راځي تشریف وروړي راځي چې راځي موږ کړل موږ راځي تشریف وروړه امام سے پسې ولا دې کړی او بیا شرشي کړه ته وګورئ کیم کړل ما اوس ما تقریر کو د بیان دوران کې ما ته چې کیم پورا دی ما وای خلک وای بس ما ولا جواب ورکړ ما سمې وته خبره ما هغه نه کوي ما چې کیم دې پورا شي بیا به د جنازه کوم کیم پورا دی ما چې کیم دې پورا شي بیا به د جنازه کوم سړی سوا خاص مې امام سے قاری سخاوت سے په کومه مثال چې ماته مو کې وی اله چې مدا چې د ټیم پورا دی او چې کله تاک چې کوي دا غینه پس یو وخت نه کړی چې ټیم پورا دی ما دې بازو باندې ما پوری ده ځکه ولا کې د تدبیر اشاره ولکه مسله کو تکر ولا ور په نصیحت کې څوک سمېدو په نصیحت کې څوک سمېدو هغه تبلیغیانو سم کړی او د مور د نصیحت ولدي دا ما خپل ان شاء الله چې ګور دې دا راګا راکوم کنه نموز چې پیله مونځ د سهار مونځ دی پیله مونځ اعمالو کې به پیله تپوس د مونځ باره کېږي پیله فرض شوی حکم د الله تعالی مونځ دی د مونځونو اهتمام به کوو درېیم نمبر کې عبادت څلورم نمبر اخلاقیات څلورم نمبر اخلاقیات کې دا چې خلک درته کنځل کوي پوښتنه ته به کنځل نه کوې خلک درته سپېړې درکوي ته به سپېړې نه ورکوې تا ته خلک بد رد وایي او ته هم بل ته بد رد وایي فرق پکې پاتې شو تاکہ سڑی کنسلو پر تامو تا کنسلو پر بڑا یو شوی کنشی شیخ سیدی سا تحقیص ہمون پر قادر لکل شیر دمونی لان دیناستو پا دعوت و تبلیغ و درس و تبلیغ سے ارس پڑی شد پیر خباو دمونی لان دیناستو دمونی وطوی کونی مثلی میری طرح بن جاؤ کونی مثلی زمان پشان زان جوڑ کا چیو کس بلتی زمان پشان جوڑ کا تکی کمالات و خوبی شیخ سیدی سا تحقیص ہمونی توی پتا کسی خوبی دا چتا ماتے وی زمان پشان دی جوڑ شا سا کمال در کی دی اونا ورطوی ما تقورینا خلق بپکانو اولی زور نمیوی ورگوما خلق بپکانو اولی زور نمیوی ورگوما تزان داسکا چه خلق تا پکانو اولی او تور نمیوی ورگی دیتا اخلاقیات ہوئی در گزر سکی یو بالمعقول سکی دانا چی بطر بخیرم ولی زد پختون نیم ما بنگلی چولی نتا پساتی جگرو کی پختونی تا ختم موت لپاره پارتو پختون نیم تا ناموس رسالت لپاره پارتو پختون نیم تا پسموت جنگیلی بیا پختون شوی پا پراپٹای جنگیلی بیا پختون شوی تا ختم موت لپاره کون کنه بکن نمبر 5 آخری بات بس معاشرت پینزم نمبر سو شیلی معاشرت کے ستا گاونڈیان پا گاونڈیانو کی میرے نبی نے فرمائی گاونڈیان پڑھنے کس طوری پسو بیو گاونڈی دری حق دی دادا گاونڈی دی چی مسلمان دی یو حق رشتہ دار دی دو حق او گاونڈی شو سو حق نشو مسلمان رشتہ دار گاونڈی سو حق ندی یو گاونڈی اگا چی دادا دو حق ندی ہاں اگا رشتہ دار ندی مسلمان دی مسلمانی یو حق او گاونڈی دی سو حق شو اور یو اگا گاونڈی دی پختون توجہ یو اگا گاونڈی دی چی دادا یو حق دی اگا رشتہ دار ندی مسلمان ندی ستا په دې کلي کې اوسېږي سوچه کافر دی او چې ستا په ګاونډ کې اوسېږي په حیثیت د ګاونډي په حیثیت د پړوسي د دې کافر هم در باندې یو حق دی دې ته اسلام دی ستا په دې ګاونډ کې چې کافر اوسېږي د دې کافر ګاونډي در باندې یو حق دی دا ستا ګاونډي دی د هغې به خیال ساتې ستا په پارټۍ کې چې د بلې پارټۍ ته یې ویډ سي زما ستا پهچان
زما ستا انټروډکشن زما ستا تعارف جماعتونه تنظیمونه پاتې نه دي د مسلمانانو پہچان وایه کلمه طیبه ده پہچان زموږ پہچان خپل منځ کې پہچان غم غادي راشه درشه د پاټو په سر یې کېږو محفوظ ځای کې کېږو مسلمان ګناهګار ولې نه په ګناهونو کې لطفت ولې نه مسلمان چرسي پوډري ولې نه که د مسلمان تعلق ANP سره ولې نه که د مسلمان تعلق مسلم لیگ سره ولې نه که د مسلمان تعلق PPP سره ولې نه که د مسلمان تعلق PTI سره ولې په زړه کې کلمه ده کلمې د وجه هر مسلمان قدر وکړو دا پیغام هر چا عزت کو د هر چا احترام کو د هر چا قدر کو هر عالم دی د هغه د علم قدر کوه پټکي والي د پټکي قدر کوه کیڼه ده د کیڼې قدر کوه د خپل ټیچر قدر کوه ادب کوه د استاد ادب کوه د مشر ادب کوه د مور پلار ادب کوه بس ستا مشر سپین ږیري دي ادب یې کوه عالم ږیري دي ادب یې کوه ادب به کوو انشاءالله ادب به کوو انشاءالله او د اولاد بچو تربیت حوالې سره یو جمله ذکر کړم چې پیدا شي نوم به پلار دی څوک څه خلکو مشوره کړې ده نوم به مور وي د علماو کې اختلافي مسله ده هلته د زیاتره د خبره عیسایانو راخوره کړې هلته د عیسی علیه السلام پلار نه پلار زموږ علماو کې بیا اختلاف دی د قیامت پر ورځ به ټول مواز کېږي فلان ابن فلانتون به وي د مور په نوم بیا راپاڅوي که د پلار په نوم بیا راپاڅوي نه جمهور علما وایي چې د قیامت په ورځ راپاڅي نو دلته به چې یا فلان ابن فلان او پلانکي د پلانکي څخه راپاڅه نه د دوی نوم به اخلي کومه بات وکړي نو په پلار سره نسبت او نسب پلار پسې که مور پسې وایه پلار پسې نه پلار پسې نسب ځي چې پلار پسې نسب ځي په زوی باندې به نوم پلار وي دا د شریعت مسله ده تربیت دی پلار وي واده به ورنه دا یو خبره وه د چا چې دا واده نه دی چې دا خپاړې کړي نیولي دا تشپاڼې کېږي دا لږ ماته متوجه شي او دا مشر زما د خپله ورڅخه زیات دي زه دا چا خیال ساتم زه د شپاړو خیال ساتم الله مو ودونه وکړي امین واده به ورله څوک کوي د شریعت مسله دا ده چې کاکا زوی له به او ځان ته مستقیم موضوع درې ګنټې وکړي همدومره کرامات دي هزاري صاحب دا اوس د هزاري صاحب چې کوم ګاډي کې ګرځي د هغه یو خلیفه دی مولانا صلاح الدین هزاروي نو